او خلک لا مونږ پسې داموي ومن رائټس حقوق نسوا او خزل د مولیانو اسلام حق نه ورکي مونږ وی چې خزل اسلام او مولیانو کوم حق ورکړي د چاپلارم د سینې دی ورکړي الحمدلله وای مونږ خو یو سړی مرشي مونږ خیر بل سره د نکاح وکي یو خاوني مرشي بل سره د نکاح وکي د پیغمبر اکثر بیبيان کونډې وی کنه وی د صحابيات استری چې سلور خاوندان مړ شوی دي پر لپسې بیا بل سره نکاح کوله اخر کې وی چې کم سره کوم نو مړ کیږي نو خبره مې دی پوره کوله اسلام دا تاسو لاړ چې د هندستان زوړ تهذیب وګوره پای کې چې ځوانه جنې واده شي اوس هم پاترا پکې داشته لري الک په لرګو سيزي دا جنې ور سره په جوندونی باندې په لرګو کې دا به مسرو سيزي وی دا سپیراوا او اسلام وی نه بلته په نکاح قبل نو حق ما ور کړی لیکن بي ور کړی هغه د یورپ خلک وی خزه د هر فتنه جوړه ده از شو پیس استعمالي رښتیا وایا از ډیکوریشن پیس استعمالي از ټیلیټ پیپر استعمالي او موږ سوایو موږ وی خزه به یاد چاخوري یا بد چالوري نو رسول الله وی تربیت دي سوکو کی او خزه کی واده کی ما سره به جنت کی داسي د فتنه جوړه نه د جنت ذریعہ ده او کده چا بیبي نو رسول الله نه قران وای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څنګه چې خاون په خزه حق لري ایکوالنسي د قرن خزه په خاون حق لري او کزنانا د مور په شکل کې ده رسول الله وای فإن الجنة تحت أقدام الأمهات ستا جنت ستا د خپو د مور لاندې پروت دی منت خلق وی اسلام زنانه لسندی ورکی خپکیگا ما ابل روز یوسو خود اسلام آباد کی روتی میرا جسم میری مرضی تاسو بکتلی میں نکاح کے بندھن میں پابند نہیں ہوگی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں میں دا قسم بینری ولا گولے او گیر چاپیرت دا زمون سوډی پکړم ته وی چې حفاظت کوي ډیر معتبر خلک دي لکه چې دا قسم خبر کې معتبري کړي او د دې مطلب داره د دې څه مطلب دی د دې دوه مطلب دي یو مطلب دا چې د میډیا پسترګه بین الاقوامي دنیا ته ستا د ملک مقتدر قوتونه دا خبر دویمه دا د میډیا پسترګه زما د قوم پیغلی لدا پیغام ورکي چې د کور چار دیواری ورانه کا لوپټه برقه غورځوه د پلار خاون او د مشر پټکی خور سره خوري کا او رازا هم تو ډوبه ہے سنم تم کو ملے ډوبेंगे نزیو خبر بیا کوم او عزت مندو هر ځای کې کوم تاسو د اسلام آباد په پول سکیورټي کې خورا جمع کولی شي نو د پیښور 400 او د پاکستان په نورو خارونو کې د دې حرکت غلطي موکا نو ان شاء الله د پاکستان ټول لغړي خزب ان شاء الله د سر د تنین جدا پروت ان شاء الله او من الحمدلله همیشه د دې مخنیوي کړی د پس نکاح خو امن دی نکاح یو خزا چې بغیر د نکاح نه د کور نه اوزي تماته ویا هغه سړی ځان وجني هغه سړی وجني کنه وجني کنه وجني او چې نه پنیکه ورکی رښتیا ویا اغلم غاړه ورکی دا غ پلار لم غاړه ورکی دا غ خپل سکه چې هغه یار دوست لم غاړه ورکی دا څه ده کنه دا هغه کلی نه په خلګي او که چرته یو سړی داسي حرکت او حالت سره مخشي اب یا خپل مال تمثيلي وي او د بلغه تمثيلي وي کنه وي او چې نکای پارام ناشتي کنه چې بي نکاح د شکارو شي چې خخته به سر تکي خود او په غنټو خوب به کو د ماخام نه تر ساره پورې خوب د شپې ورزي د خفغان د لاس ورزي ها نکاح امن دی نکاح دل جمیدا په دې قبایلو کې یو سړی داغه پینځلونه مارپور پیژنې کنه پیژنې مارپور سرپوخ پینډزي دا پیژنې وې پیژنې کني خیر وی ګوره مشرانو سره او وروره ګټه راواسته او دسي ډزو دسي غربو داسي د ملک په مخ راواست او د غربینو د مارپور او د دی خوریر خراب دسي دا کلی و تراجم شو یکا کا یا ماما یا بابا دا سکه
ولی نو د زوی واده هم دی نه دی او ډزې د لور په واده وي لږ صبر وکړئ یو څو کالتوس پکې شته بیا ډزې وکړئ چې کېناستې وي اوبه راکې قصه راته کوم د خدای ظالمانو لوڼه مې کور ناسته وي غم و را سره فکر و را سره ونه شرمېږم غم مې په بل ولواړه او خوشحالي ماله پکار ده داسې ده که نه ده نکاح امن دی نکاح سکون دی د هغې بې نکاح ښځې نه پیدا بچي ته خلک ارامي وایي که نه وایي په هغه نسل فخر کوي سوال نه پیدا کی قدرمنو دقه وجه ده چې رسول الله فرمایي نکاح هغه پاک دامني پیدا کوي نکاح حکم دی د رب د تمامو پیغمبرانو سنت اربع من سنن المرسلین الحیا والتعطر والنکاح عاوزة السواك والنکاح رسول الله فرمایي النکاح من سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني حیا پکې نشتا امن پکې نشتا پاک دامني پکې نشتا حیا نکاح نکاح حیا نکاح عفت نکاح عصمت نکاح د جان تحفظ د مال تحفظ دنیا کا د امن پیغام نکاح محبت نکاح الفت نکاح تړون نکاح د خاندان منځ کې تعلق نکاح د میراث ذریعہ د دې وجنه نکاح رب تمام پیغمبرانو نه یو د تمام دین نه داسې تو شوی ده ګوره چې نکاح نه یو سړی مړ شو پلار ته پاتې دی رضوی ته پاتې دی لور ته پاتې ده اوس ته ماته ووایه دا څومره رشتې چې دي دا خو بغیر د نکاح نه معلومیږي نه او چې سړی مړ شو دا فرق به څوک کوي دا امتیاز به څوک کوي چې یاره دې زوی له دومره ورکول ذکر مثل حد الحسین دا خو باله کېږي چې نکاح موجود دی الحمدلله نن ټوله معاشره د نکاح په برکت باندې یو ځای ده که نه ده الحمدلله نن چې ترور پیژنې د نکاح په برکت نن پلار پیژنې د نکاح په برکت خاندان پیژنې چاچی مامی ترور ترورې ترور لور چاچی دا ټول موږ د نکاح په برکت پیژنو او د نکاح د ختمولو دپاره د هغې خلکو کوشش دی او انشاءالله زمونږ کوشش دا دی د رسول الله فرمان دی چې بچي زلمی شي د وخته به ورله نکاح کوو به که به نه کوو انشاءالله